अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي به بنى الله له بيتا في الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلهي كم ركبت على الخطايا فهب لي توبة قبل المنايا إلهي لا إله سواك فارحم على من لا نبي له سواك هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتهمين جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا من قول وعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلاة تنهل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك انتهائی واجب الاحترام درنو قدردانو مشرانو کشرانو لقرآن کریم فرقان حمید چکم آیت مبارکہ ماولستو یہ آیت مبارکہ کے رب ذوالجلال دیودا سے کور ترغیب مسلمانان لور گئی چې په مقدس مکه باندې د الله پنیز باندې د هغې ډېر لوی حیثیت دی قرآن کریم فرقان حمید په دې آیت مبارکه کې الله فرمایي چې خاص دا د الله کور دی چې دې ته مسجد ویل کېږي
مساجد دا جمع دا مسجد دا او مسجد هغه ځای ته ویل کېږي چې دا لله فی الله د الله د رضا لپاره وقف کړی شوی ځای او په داسې ځای کې مسلمانان راټولېږي او د الله حکم چې په هغوی باندې کوم فرض دی د هغې ادایګي کوي ځکه قرآن کریم فرقان حمید کې الله فرمایي وان المساجد لله په مقدس مکه باندې چې څومره د الله کورونه دي دا د الله کورونه دي فلا تدعوا مع الله احدا پس تاسو مرا بلې د هغې الله نه ما سوا بل څوک په دې کورونو کې یعنی د الله سره شریک ما جوړوي ځکه الله وحده لا شریک دی د شریک نه پاک ذات دی تنو تنها یو ذات دی نو چې په داسې ځای کې انسان د الله د پاره د شریک د لاش کولو کوشش کوي نو بیا د الله رب العزت غیظ او غضب چې کوم دی د سره سم نه دی او ما مخکې معرض کو شاه ولی الله محدث دلوی رحمت الله علیه لیکلی دی هغه وای دا شعائر الله دی یعنی دا د الله نخی دی په دې ځمکه کې او دا داسې مقدس ځایونه دي مقدس ټوکړي دي حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې په مقدس مکه باندې د ټولو نه بهترین ټوکړه هغه ټوکړه دا چې په هغې باندې د الله کور آبادي او هر وخت په دې باندې د الله رب العزت رحمتونه او برکتونه د باران د شبو په شان راوريږي لیکن موږ او تاسو د خپل ګناهونو په وجه باندې د هغې ادراک چې کوم دی نشو کولی الله والو ته د الله قرب حاصلولو والو بندګانو ته په خپلو سترګو باندې د الله رحمتونه او برکتونه چې کوم دی د الله په کور کې راکوزېدلو باندې چې کوم دی ورته ښکاري او د ټولو نه بدترین ټوکړې په مقدس مکه باندې هغه بازارونه دي چې هر وخت په هغې کې د الله لعنت ورېږي د الله رب العزت لعنت چې کوم دی په هغه ځای باندې ورېږي چې کوم ځای د بازار ټوکړه چې کوم دی آباد دی او رب ذوالجلال د هر یو سیز د پاره چې کوم دی یو ادب په دنیا کې قائم کړی دی د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مبارکه طریقه دا د الله د حکم تکمیل دی لکه موږ او تاسو خیال وکړو چې په مقدس مکه باندې د ټولو نه بدترین ټوکړې چې کوم دي هغه د بازار ځای دی لیکن که دغه بازار ته موږ او تاسو د الله د نبی په مبارکه طریقه باندې ور داخل شو نو دا دار داخلېدل او په هغې کې د خپل ضرورت پوره کول او په هغې کې هغه وخت لګول دا زموږ استاد لپاره په عبادت باندې الله رب العزت چې کوم دی بدل د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مبارکه طریقه سو د بازار د داخلېدو فرمایي چې کله تاسو بازار ته ور داخلي گئے نو د سلورمې کلمې یو پیری چې کوم دې ذکر وکړي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير
لس لک نیکی چې کوم دی الله رب العزت پدې ذکر باندې پدې کلمو ویلو باندې چې کوم دی هغه انسان ته حاصل کی او بیا چې د خپل ضرورت زندګۍ لپاره څومره وخت په دغه بازار کې ګرځي بیکار نه بیروزګار نه د خپل ضرورت لپاره نو دغه ټول ګرځیدل د چې کوم دی په عبادت کې شماري دغه ضرورت پورا کول د الله پنيز باندې دا سیدا لکه چې دی په عبادت کې ولاړ وي او الله ته چې کوم دی او زاری کوي او الله ته چې کوم دی فریاد کوي د الله په عبادت کې مصروف وي او کچری دی په خپل منچای زندګۍ باندې بازار ته ور داخل شو کلمه اونو ویلا بسم الله اونو ویلا د دې کلمې ورته اونو کو نو بیا د شیطانی دغه بازار چې څومره غلبه ده حیوانیت ته فساد ته او دغه بازار چې څومره په دغه بازار باندې د الله لعنتونه وریږي د پاغي کې چې کوم دې سره پیره سره او بیا په دغه بازار کې د هر څومره ټیم چې تیري گویا کې دا د الله په لعنت کې چې کوم دې دغه وخت تیري نو د هر یو سیز لپاره رب ذوالجلال یو ادب او یو مقام چې کوم دې هغه ذکر کړی دی او چې کوم یو کار او کوم یو حکم د الله د خوږ پیغمبر په مبارکه طریقه باندې وشي نو هغه د دې لپاره چې کوم دې عبادت جوړ شي او باعث رحمت جوړ شي علی المرتضی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ تا یو يهودي وای چې تاسو دا داوا کوي چې زمون 24 غنټې ژوندۍ چې کوم نه هغه په عبادت کې تیریږي نو په دې 24 غنټو ژوندۍ کې تاسو خوراکم کوي تاسو بازار ته د خپل ضرورت لپاره موزي تاسو د سهارا د لپاره د خپل قضای حاجت د پوره کولو د لپاره موزي تر دې چې تاسو په خپل کور کې چې کم دی د خپل بیبي سره ملاويږي نو دا څنګه 24 غنټې ژوندۍ چې کم دی په عبادت کې شولا علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ ته ارشاد فرمایي چې زمون هر یو کار د الله حکم دی او هغه حکم موږ د خپل محبوب په مبارکه طریقه باندې پورا کوو یعنی چې څنګه زموږ پیغمبر موږ ته د هغه طریقه خودلې ده او څنګه هغه کړی دا هغه شاته موږ اختیار او هغه طریقه موږ په هغه کار موږ په هغه طریقه باندې کوو تر دې چې موږ قضاء حاجت تکینوم د خپل محبوب په مبارکه طریقه باندې کینو نو دغه قضاء حاجت دغه زمون لپاره عبادت شو دغه بازار ته ورتل دا زمون لپاره عبادت شو دارنګ د کور زندگی دا زمون لپاره عبادت شو ځکه چې مونږه د خپل خو پیغمبر په مبارکه طریقه باندې چې کوم د زندگی تیرو او دا د الله وعده ده چې څوک زما د محبوب په مبارکه طریقه باندې زندگی تیری نو دا هغه زندگی به چې کوم دی الله رب العزت عبادت جوړي ما مخکې عرض کو چې د هر یو سیز لپاره الله یو ادب کې خو دی او دا ادب ډیر لوی مقام دی د ادب د الله او د الله د رسول په نيز باندې ډیر لوی مقام دی هغه مشهور مقوله ده وای با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب با ادب ته چې کوم دی دا هغه د هغه ادب حصہ ملاويږي او بے ادب ته چې کوم دی دا هغه د هغه کار د حصے نه چې کوم دی هغه الله محروم کوي
نو په مقدس مکه باندې د ټولو نه بهترین شعائر الله چې کوم دی هغه د الله کورونه دي وز د دې الله د کورونو معاوضه چې کوم دی موږ د نور شیزونو سره نشو کولای د دې مقابله موږ د نور شیزونو سره نشو کولای ځکه دا د الله کور دی او په دې کې خالص مخلص د الله عبادت کیږي د الله د عبادت نه ما سوا هیڅ یو داسې کار په دې کې چې کوم دی روا نه دی چې هغه د دې کور منافي وي او د دې کور به حرمتي کیږي باغی سره ابو الليث سمرقندی رحمه الله په خپل کتاب تنبیه الغافلین کې لیکلي دي چې د الله د کور ادب او احترام چې کوم دی هغه په 15 خبرو کې چې کوم دی هغه ذکر دی په هغه کې د ټولو نه مخکې خبره چې کوم دی هغه دا ده چې کله ته د الله د کورونو نه یو کور ته ور داخليږي نو په خیخ په سره به چې کوم دی ور داخليږي یعنی د دې خبره خیال وساتي چې دا د الله تبارک وتعالى مبارک کور دی مسجد دی شعائر الله دی د الله نخدا معظم او محترم او مکرم او عزتمن ځای دی نو دې تبا په خیخ په باندې چې کوم دی ور داخلي او چې کله خیخ پدا د الله په کور کې دنه کې خودلا پیزار دی وباسو نو د الله د فار به کوم دی د دې کور د داخلي چې کوم دعا دا غو وي اللهم افتح لي ابواب رحمتك او بعض علماء په دې کې یو ډېر لوی بهترین او پر تاثیر بحث کړی دی علماء فرمایي کچری چاته په دنیا کې د دنیا په ژوندۍ کې تنګي وي معاش تنگ وي تنگ دستی وي نو چې کله دې د الله کور ته ور داخليږي او دا دعا وي اللهم افتح لي ابواب رحمتك نو درې پیره دې ورپسې دا دعا وي یا فتاح یا فتاح یا فتاح چې کله دې د دې معمول جوړ کی رب ذوالجلال به تنگ دستیان ختم کی الله رب العزت به لا شکم نے فراخ کی او مالی مشکلات په الله رب العزت چې کوم دی هغه ختم کی نو د الله کور ته د داخليدو پهلا ادب سره په خیخ په باندې ور داخليدل دویم ادب دعا ویل اللهم افتح لي ابواب رحمتك یا فتاح یا فتاح یا فتاح دا دعا ویل او دریم د اعتکاف نیت کول د اعتکاف نیت په خپل جبه کې کول کچاله عربي نیت نه ورزي نو چې د کومه جبه د دې باغی کې کوم نیت کولای شي په عربی کې موږ او تاسو کوم د داسې نیت کوو نه نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی هذا المسجد چې ز جمعه ته د داخله دودا په سنت طریقې سره چې کوم د نیت کوما تر کم وخت پورې چې په دې جمعه کې حاضر یم زما د سنت علی الکفایه نیت دی او دا هغه با فائدہ سوي رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان یو مسلمان د الله کور ته ور داخل شي او د نیت وکي یعنی د جمعه د داخلي دو نیت وکي نو چې تر کوم وخت پورې د الله په دغه کور کې ناس وي یا تلاوت کوي یا ذکر کوي یا د دین زده کوي یا د دین خبرې کوي د دینه ما سیوا نور کارونه نه د الله د دین زده کوي د الله د دین پرچار کوي د الله د دین خبرې کوي ذکر الله کوي کتاب الله وای احادیث مبارکه او مطالعه کوي یعنی په هر یو عمل کې چې دې مشغول وي یا نفل کوي یا منځ کوي او یا اسناسی سبحان الله الحمدلله سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله بس دغه پزړه کې وای
تر وتو پوری څومره سات چې د الله په کور کې تیر کو نو رب ذوالجلال با دلا د نفلی اعتکاف ثواب ورکړي او د یو نفلی اعتکاف ثواب چې کوم دی هغه لس خندق انسان د جهنم نه لري کوي او د یو خندق فاصله چې کوم دی هغه د زمکه نواله تر اسمانه پورې دومره لویه فاصله ده نو بیا تاسو په دې غور او فکر وکړئ چې یو سړی لس خندق الله د جهنم نه لري کی نو د یو خندق فاصله د زمکه او د اسمان ترمنځ ده نو د لسو خندق فاصله وسومره زیاته او بیا چې کله دې د اعتکاف په نیت سره را داخل شي نو غیر چاپیره ګوره دا ادب دی غیر چاپیره او په جمعات کې خیال کی څوک په ذکر کې مشغول دي څوک په عبادت کې مشغول دي څوک په تلاوت کې اخته دي کچری د زیاتو کسانو زیات کسان داسیو چې هغه په ذکر الله کې مشغولو یا زیات کسان داسیو چې هغه په تلاوت قران کریم کې مصروف وو یا زیات خلق داسیو چې هغه په نوافلو کې چې کوم نه مشغولو نو بیا د لپاره سلام کول چې کوم دی هغه مستحسن نه دي سلام منه کوي بس دا دعا بس سره وای السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین بس او کچره ناس کسان په جمعات کې هغه په تلاوت کې مصروف نه دي په ذکر الله کې مصروف نه دي بس د مانزه په انتظار باندې ناشتي نو دغه داخلي دل والا مسلمان وا په دې ټولو باندې سلام او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او بیا چې کله سلام وکړو نو بیا به راشي کې بني لک شانتی انتظار به وکي چې د بدن یو اعضاء چې کوم دی هغه خپل ځای ته واپس راورسي اطمینان قلبي ورته ملاو شي سکون د جسم ورته ملاو شي قرار د جسم ورته ملاو شي لک ساعت په انتظار وکي او که وخت مکرو نه او وخت د جمع د ودرېدلو نه نو بیا به ودرېږي یو 2 رکعات نفل به د الله رضا لپاره چې کوم دی او دا د جمعات حق دی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې د هر یو شی حق الله رب العزت ذکر کړی دی او د جمعات حق چې کوم دی هغه د 2 رکعات نفل 2 رکعات نفل به وکي او رسول خدا صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې دغه نورست دی الله تعالی اوچت کی او د سوال کوي الله هغه سوال قبلې بیا دغه نورستو کچره جمع ودریدلو کې انتظار وی وخت وی نو په خبرو کې بزان مشغوله کوي نه محفل به نه سجاوي شغي به نه وي بلکې د الله ذکر به کوم دی شروع کی سبحان الله الحمدلله ګوره د یو سبحان الله ثواب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې یو مسلمان په خپل دنیاوی ژوندۍ کې یو پیری سبحان الله وي د دې ثواب داسې دی لکه په جنت کې چې کوم دی یو تنوره ونه چې کوم دی د لپاره ولګولې شي چې سن کالا عربی النسل ګوړه د هغې نه غیر چاپیره منډه وای د هغې چې کوم دی ګولایي نشي ناپ کولی یعنی دومره لوی اجر دی د یو سبحان الله ویلو او بیا دی الحمدلله وی لا اله الا الله وی د الله ذکر شروع کو نو چې څومره ساعت دی د مانځه په انتظار کې ناسوي دغه ټول ساعت انتظار او صلات کې راغی او د مانځه په انتظار کې چې کوم دی الله رب العزت شمار کو
دا خو هغه مبارک سنت طریقه د جمعات د داخليدلو د هغه حق دی نن موږ او تاسو لک شان دي ځان ته سوچ وکړو په خپل ځړ باندې لاس کې د موږ مسلمانان یو موږ د نبی مبارک پاک کلمه ویلې ده موږ قران منو موږ الله منو لیکن د الله نه منو موږ نبی مبارک منو نبی مکرم منو نبی رحمت منو لیکن د نبی پاک نه منو مون قرآن ویلے دے قرآن منو لیکن پا قرآن کے کم احکامات دی اغا نہ منو نو مون مسلمانان پس شو مون تا دا اللہ دا کور دا داخلی دو طریقہ چکم دے اغا نہ دا معلومہ مون حقا طریقہ استقولو تا تیار نیو مون حقا اللہ د کور د داخلي چې کوم مبارکه محسنه او مبارکه طریقه ده د هغه د حصول د پاره چې کوم دې تیار نه یو زموږ څه حالت دی مونږ 15 وخت چې کوم دې خبره مشاهده کوو زموږ د الله کور ته راوتل په وای مو شرمولو باندې په چغو چغارو باندې په اوازونو باندې په مستیانو باندې دي د یو بل سره پلاس اچولو باندې دي په چغو چغارو باندې موږ د الله کور ته رادن نه کیږو نه د دې تمیش ته چې خیخ په مخ کې کا نه د دې تمیش ته چې دعا وایا نه د دې تمیش ته چې د اعتکاف نیت وکا هیڅ پته نشته موږ ته او موږ راځو د الله کور ته د مانځه د پاره دا طریقې زده کول غواړي یقینو مله 15 وخت مونږه دلته دا حال وینو د خپل مسلمانانو ورونو حالانکه دا یو داسې ځای دی چې دا د الله په نیز باندې شعر خاموشه په کوم دی شمارېږي دلته بعد الله دا ذکر نما سوا چې کوم دی نور خبره نه کوي دلته بعد الله د کلام نما سوا بل خبره نه کوي او کد دین ما سوا دی نور لار چار اختیار کړلې نبیا با د شیطان په نرغه کې جګم دی راځي شیطان به بیا راکې باسي امام اوزاعی رحمه الله د خپل وخت ډېر لوی محدث امام تیر شوی دی هغه په خپل کتاب کې لیکي چې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم او د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پخپلا زندګۍ کې د الله د کور چې کم عزت او کم احترام کړی دی او د الله د کور چې د تقدس کم خیال ساتلی دی او په هغې کې داسې خبرې چې کم دی هغه په خپل ځان باندې لازم او ملزوم ګرځولې وي یعنی هر وخت به چې کوم نه پاغا خبره پوره کول کې خپل ژوندۍ تیروله پاغه کې د ټولو لمخ کې وای دا په جمعات کې د جماعت اهتمام کول یعنی د جمع اهتمام کول نو دینه معلومه شو چې جمعتون رب ذل جلال د جمع د پاره جوړ کړي نه کې د فرد واحد د پاره مونږ تاسو خپل ځان ته سوچو زمون په جمع کې څونه خلک او بیا چې کله جمع وشي بیا لینو لګي ولې زمون په زړونو کې چې کوم دی د جمع اهمیت نشتا زمون په زړونو کې د جمع اهتمام نشتا زمون په زړونو کې چې د جمع کم ثوابونه دي د هغه قدر او منزلت نشتا ځکه موږ تاسو د جمع د منزله پات کیږو د جمع څومره لوی ثواب دی صرف د تکبیر الله څومره لوی ثواب دی چې کله یو انسان تکبیر الله تا لا سجد کی وګونو تا حضرت جبرئیل علیه السلام فرمای چې نه شپې لس ورځې باران راووريږي زدا هغه قطري چې کوم نه هغه شمارلې شمه او په کائناتو کې چې څومره جنگلات دي داغه پانی شمارلې شمه په کائناتو کې چې څومره سمندري داغه اوبه شمارلې شمه په کائناتو کې چې څومره حیوش طیور دي هغه شمارلې شمه په کائناتو کې چې څومره غرونه داغه یو ذره شمارلې شمه مال الله دومره طاقت او قوت راکړې دي لیکن چې یو مسلمان تکبیر الله کې
خپل ځان شریک کی او پاغه باندې الله کم اجر او کم ثواب کې خو دې هغه ځنه شم شمارلې د تکبیر الله دومره لوی ثواب دی او بیا د جمع سره مونږ کولو کې څومره لوی ثواب دی یو د تکبیر الله ثواب یو د امین ثواب چې کله امام سوره فاتحه وایي او مقتدیان د ځان سره په پټ आवाज باندې आवाज دومره چې د غوګونه واوري د اهل حدیث په شان دي نه شافعیانو په شان الله امین نه دا د هغوی مذهب دی زمونږ د اهل سنت والجماعت علماء کې یو بل مذهب دا دی چې امام په ولدوالین باندې به امین مقتدیان داسې وایي چې د غوګونه واوري امین بس چغې به نه وایي جمعات په سر نه راغلی لکه څنګه چې دغه غیر مقلد او اهل حدیثو جمعات په سر راغستې دا د هغوی مذهب دی هغه پوه شه او کار یې پوه شه مو خپله مسله بیان د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند منون کی او د احناف منون کی مسلمانان با د امام په ولدوالین باندې امین په دومره زوره باندې وای چې د خپل غوګونه واوري او د دې ثواب څومره دی وای نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې دا چا امین د فرشتو د امین سره برابر شو غفر له ما تقدم من ذنبه وای چې دا چا امین د فرشتو د امین سره چې څنګه مقتدیان د امام په ولدوالین باندې امین وای دغه شان دي د الله نورانی فرشتي په دغه ولدوالین باندې امین وای او چې دغه مقتدیانو مسلمانانو منځګزارو امین د فرشتو د امین سره برابر شو غفر له ما تقدم من ذنبه اگله پښه ټول ګناهونه ورته الله معاف کړي دا خو د امین هغه برکت دی او بیا چې کله دې په جمع کې ودرېږي او د جمع موسیقي کوم دی د امام سره کوي نو رب ذوالجلال دله دغه یوې جمع ثواب یو په 20 یو په 50 او یو په 40 باندې چې ورکوي گویا کې مطلب دا دی چې یو سړی ځان لا 27 پیری منځو کې او د یو پیری د جمع سره منځو کې نو دغه 27 د قبولیت د الله په نس باندې چې کوم دی څه شرط نشتا او دغه یو د جمع د مانځ چې کوم دی د الله په نس باندې لوی مقام دی یا یو سړی وښ 50 پیری چې کوم دی یو مون ځان لو کې او د جمع سره دغه منځو کې نو دغه 24 منځونو ثواب چې کوم دی الله دغه جمع په یو ثواب باندې کې خو یعنی د جمع ثواب ته سیوا دی او بیا چې کله دی منځو کې او د مانځنه وروسته چې کوم دی دعا غواړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله وي ما ته ټول ګناونه د دنیا او د آخرت هغه ټول د معاف ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير الله وي ته دا ګناونه ما معاف کړل او دله د مانځ نورم چې کوم دی ما ورکو نو په مساجدو کې دا د الله رب العزت عبادت کیږي په جمع سره او جمع معتبر ده د جمع مسکم ده د الله په نس باندې وخت حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد فرمای چې الله ته په تمام اعمال کې ټول نو وخت کوم ده هغه په خپل وخت باندې د جمع سره موږ ادا کول او موږ تاسو خپل حال وګورو په جمع کې کوم ده یو سپي یو نیم سپي دا غینه بعد بیا لیړو لګي زه دې تاسو ما تاسو ته پته شته زه په خپل اصلاح کې دغه خلکو ته ثواب دا پلیت مسلمانان چې یو سړی د جمع مونږ نه کوي یو سړی د جمع په جمع کې چې کوم دی نه حاضرېږي یو سړی چې کوم دی د جمع اهتمام نه کوي نو دا پلیت مسلمان دی دا پاک مسلمان نه دی په دغه مازبانی باندې په کور کې برکت نه راځي په دغه مازبانی باندې اهل او عیال چې کوم دی تابعدار او مطیع نه جوړيږي
په دغه مانځه باندې چې د الله د رزق کوم وعده ده هغه وعده به ته نه ملاويږي وعده د الله د جمع سره په مانځه باندې ده نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمای چې څوک فرض مونږ په جمعات کې د جمع سره ادا کوي رب ذل جلال خپل ذمہ چې کوم دی هغه اغسته ده چې دې بزد عذاب نه د جهنم د عذاب نه چې کوم دی د حفاظت کو جنت ته داخلو ما اکرام او عزت والا روزي مولا ورکوما په پولیس رات باندې ورته تل آسان کما او د حساب کتاب په میدان کې ورته چې کوم دی حساب کتاب ورکول آسان او بل حدیث پاک کې راځي چې څوک پنځه منځونه دا فرض منځونه جمع تکبیر الله سره ادا کوي الله رب العزت چې کوم دی بغیر حساب کتاب په جنت ته داخلي یعنی دا غي سره به هیڅ قسمه سه حساب کتاب نه کی د روزي تنګي به الله رب العزت ختمي د پولیس رات تک ورته الله رب العزت آساني د محشر د ورځې دا سختۍ نه به الله حفاظت کوي دا څومره لوی لوی انعامات دي دا صرف د جمع په مانځ باندې دي او زدا نوم چې دا ټول داسي یو سړی به د جمع نه پډیر زیات تکلیف باندې پاتې شوی یو سړی به د جمع نه پډیر زیات دغه باندې پاتې شوی کار به ورته چې کوم دی زیاتی په تکلیف باندې پاتې شوی لیکن زموږ استاد دا پاتې کېدل چې کوم دی دا بلا ضرورت بغیر تک مت ته ټول معلومه ده ته پته ده دغه بازار کې بناسي ګپې شپې بلګي پوښ سپینګیر دومره ګيري جمع به دیوشي بیا بر اخلاص دا انسانیت سړی ته نه دی موږ کوي د جمع سره کوي دا د الله حکم دی دا د الله قرض دی دا د الله رب العزت طرفه محکمه فریضه ده پتا سو باندې او دا یو داسې قلا ده نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمای چې دا د شیطان نه د حفاظت قلا ده تر هغه وخت پورې چې کله انسان په دغه قلا کې په مانځه کې مشغول وي په ذکر الله کې مشغول وي په تلاوت قران کریم کې مشغول وي د شیطان نه چې کوم دی الله حفاظت کوي زما عزتمنو دا مساجد دا د الله کورونه دي او بیا د دې مساجدو صفای سترای خیال ساتل حسن بصیر رحمه الله فرمایي چې څوک د الله د رضا د پاره د الله په کور کې جارو وای ګورا مخ ملازنه نشتا مخ ملازه پکې نشتا دا د الله کور دی څوک د الله د رضا د پاره لوجه الله مرضات الله د الله د رضا د پاره په مولوی سے پقاری سے بیا په حافظ سے بیا په مشر سے بیا په خان سے بیا په دغه باندې سو مخ ملازه نه صرف د الله د رضا د پاره دې جارو راواخلی او د الله په کور کې جارو ولګي وای دغه جارو وهلو سرا چې کوم کشره راجما شولا کم دول راجما شو کم خاور راجما شولا او زموږ استادو د سر نه د ګیری نه چې کوم اختو ورزيږي کنه هغه راجما شو نو د هر یو اختو په بدل کې با الله رب العزت د لپاره په جنت کې یو محل تعمیر یو دویما چې د الله د رضا لپاره د الله په کور کې جارو والا نو دا جارو وهل د لپاره په جنت کې د فرشتو سره چې کوم نکاح کیږي د مرګ نه وروسته په جنت کې دا غوي مہر الله رب العزت مقرر کړو د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم په زمانه کې یو خزوا هغه ته ام ماجن وي ام ماجن توروا تک توروا د مسجد نبوي خدمت پې کاو سار کې وراله جارو مارو به واله بیا بلاړه وفات شولا چې کله وفات کړه وصیت وکړو چې زما په وفات باندې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ته اطلاع نه کړي زکه کې دې شي هغه مصروف وي او دا هغه په وجه باندې هغه ته تکلیف میلاو شي نو ما چې کله زما ساوخي جو زو فاشم نو ما راواخلې او ما جنازه او کې ما دفن کړي ډیر ښه او ماجن چې کوم نه مړ شولا
صحابه د هغه جنازه وکړه ورځ تیر شو دو تیر شو درې تیر شو نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم صحابهونو ته تپوس کوي چې هغه ام ماجن نخکاری یعنی اندازې ولګول د دینه چې د الله کور خړ پړ دی د الله کور کې هغه مزه نشتا کومه مزه چې په پاکیت کې وا په صفائی سترای کې بوا صحابه ته عرض کې یا رسول الله هغه وفات شوی دا وی تاسو ما ته ولې اطلاع نه کوله وی یا رسول الله غدا سی وصیت کړو وی راځي ما بوزي داغه قبر لا داغه قبر لاړو دعا ورته وکړه وی الله د دې ام معجن ورستی او لمبي ټول ګناونه دي ته معاف کړي یا رب ذل جلال د استاد کور خدمت کړي دي د هغه خدمت په بدله کې چې کوم دی د جنت ورکي زما عزتمند د الله د کور صفای سترای خیال ساتل د هغه د ضرورت او خیال ساتل دا زموږ استادو ذمہواری ده صرف مونږ بدانه کو چې بس جمیله برازو مونږ بکو کو به استعمالو پنکھا به استعمالو بلب به استعمالو نور به شي کې کار نه ساتو کار به کې ساتو لیکن اختیار به کې راکوره زدا خبره کوم کار به کې ساتو لیکن اختیار به یو کار نه اخلو زکه په کور کې یو پلاری دو نه د چا په کور کې دو پلاران شته وای ماته د چا په کور کې دو پلاران شته یو پلاری کنا او چې په کم کور کې یو پلاری داغي نظام صحیح چلی او چې په کم کور کې دو پلاران شي داغي نظام بیا درم برم شي ختم شي خراب شي نو دا د الله کور دی د دې نظام چلولو والا چې کم دی هم یې سوکي نو چې داغه سره مونږ او تاسو چې کم دی اوګه په اوګه باندې د الله د کور خدمت شروع کو تاسو کو پختنه کو معلومات کو چې دا وخت د الله په کور کې د څه ضرورت دی د جارو ضرورت دی د پوچی ضرورت دی د بلب ضرورت دی د پنګي ضرورت دی د موټر ضرورت دی د اوبو ضرورت دی د څه ضرورت دی یقینا موږ ډېر د غیر ذمہ دارانه ژوندۍ مظاهره کوو زما شل کاله او استاد سره زستاسو رګ رګ پیژنم انا جوانان خو سره لوي شو د دې مشران سپینګری چې کم دي زه چې کم وخت راغله او مزه ماشوم شل کاله زما په دې منبر باندې وشو رګ رګ زستاسو واقع بیا نو داسې بم نه کو چې ګیټ کولاو شي اذان وشي بس جمیله برازو مونږ وکړو بیا با صادر سندو وضو بنا نه داسې بنه کو هیڅ کله به داسې نه کو دا زما استاد محلي جماعت ته دیله به د بازار نم خلق راضي دیله به د اشتاب نم خلق راضي دیله به د غر نم خلق راضي دیله به د ختم علی نم خلق راضي لیکن حق صرف او صرف چې کوم دی زما استاد په دغه محله باندې دی زما استاد په محله باندې چې کوم دی دی حق دی زما استاد په محله کې دا آباد دی زما استاد په محله کې دی بنیاد کې خودل شوی دی زما استاد په محله کې چې کوم دی په دې کې د الله او د الله د رسول आवाज او صداګانې او आवाजونه چې کوم دی قیږي نو ذات حق په ما او تا باندې دی چې دې د ضرورتو خیال ساتو د دې د صفای سترای خیال ساتو او وختن په وختن چې کوم دی موږ او تاسو تاسو کو چې د الله په کور کې څه ضرورت پرشتا ګورو او چې کله موږ ته محسوس شي چې را د دې شي ضرورت ده بیا موږ مشوره وکړو تاسو کو چې را زما په ځړه کې دا راځي تاسو څنګه خیال دی مولوی صاحب تاسو څنګه خیال دی قاری صاحب تاسو څنګه خیال دی زما په ځړه کې دا راځي چې زدا شي د الله کور ته راوړم د دې ضرورت ده زما عزتمند زه به هیڅ کله تاسو ته نو هم چې نه د دې ضرورت نشته د دې ضرورت شته تاسو تخکاری راوړې په خپل لاس باندې زه یې سپورټ ته نه وړم چې زما په ضرورت کې به هغه استعمالي دلته دا ګوره موټر چلیږي اوبه استعمالېږي پنکې چلیږي بلبونه چلیږي تاسو اوس پر دا ټول بلبونه ز کولاو د ډېر شي بلبونه باندې کې خراب دي ته وخت پوری اچھا غږ نه دی کړی چې را دا بلبونه راوړل وړ دا پړقېږي ولې پر د پنکو ضرورت دی
په جمعه کې په اختر کې چې کوم دی بره خلک موږ کې او بره چې کوم دی موږ مدرسه هم کولاو کړی دا ماشومان ناسي نه کی چات پروا نشته د صفای سترای ضرورت ته ایسو پکې چې کوم دی حصہ نه اخلي بس لیټرینونه استعماليږي ګندګي پکې چې کوم دی اور غرزيږي یقین عمر اداسي تعفن دا غي نه راوچتيږي چې دې ځای پورې دا غي دغه راځي لیکن زمونږ دا مجال نشته چې مونږ برش را واخلو سرپ را واخلو بلیچ را واخلو او هغه ومغو او دا غي صفای سترای اهتمام وکړو نه خپل ضرورت په کې پورا کوو نه د دې ضرورت په زمونږ استادو په شکل کې پورا کیږي او چې څوک د الله د کور ضرورت پورا کوي رب ذوالجلال په داغه د کور ضرورت پورا کوي څوک د الله د کور د صفای سترای خیال ساتي رب ذوالجلال په داغه د ژوندۍ نه شرک بدعت گناہ نه حسد تکبر ریا د دې ټولو بیمارونو چې کوم دي د وباسل الله رب العزت د لپاره چې کوم دي اسباب برابرای زما عزتمند د الله کور دی موږ کې ډېر ضرورت دي ګوره د شپږو میاشتو اتو میاشتو چې کوم دي د کال نه زیات شو زه لګیایم چیرې د لوډ سپیکر د پاره پر په دریم منزل کې چې کوم دي یو ستون جوړول غواړي یو کمبل غول غواړي یو ستون جوړول غواړي چې باغې باندې زمونږه لوډ سپیکر چې کوم دی یو ځای دغه شي یو لوډ سپیکر په یو کوره باندې دی بل لوډ سپیکر په بل کوره باندې لګېدل دی ایسو کا دې دا مطلب دی چې پیسې به قاری صاحب جیب ته واچي خپل ضرورت په پوره نه حالت تو نه حالت په دغه پیسو باندې چې تاسو د جمعات پیسې چې کوم دی په خپل ضرورت باندې پوره کوو زه خو تاسو ته په خپل لاس باندې کار کوم زمانه تاسو کوي په خپل لاس باندې هغه کار کوي تاسو لاس ماونی چې مکوي بیا بل څه خبره دا زموږ لیټرینان جوړي تاسو ټول ته په خپل پته ده د بار نه جماعتونه راشي هغه ته تکلیف دي مونږ تاسو ته په خپل تکلیف دی یقین عمره چې درې کاله سلور کاله دې بدرومونو شو جدا جوړ شي مال اوس پور بده قضا حاجت نه کو کې ناشته پکې نشي او چې کینم پکې کپڑے می پلیتی او داسې ټولو خلکو به دغه حالي دا به څوک کوي یو د اوبو وړه غونډه کې ټانکای دا چې لږ خلک زیات شي هغه کې کم دی بیا اوبه ختم شي نو د ټانکای بندوبست کول غواړي د لوډ سپیکرو بندوبست کول غواړي د مینار بندوبست کول غواړي د پیلر بندوبست کول غواړي دا به څوک کوي مونږ تاسو به کوو مونږ تاسو به خپلم کوو نور خلک په ورته متوجه کوو کومو تاسو خپل ذات باندې ونکو نور چا چې کوم دغه کارو کو زمون په توجه سره او زمون په متوجه کېدو سره هغه پیسې ولګولې چې څومره ثواب الله غل ورکړي دومره ثواب به الله ما تعالی راکړي الدال علی الخير كفاعله دا قاعده ده الله رب العزت طرف لګون کیتا چې څومره اجر ملاويږي دومره کار خیر طرف ته رهنمایي کول ولته هغه دومره اجر ملاوي نو د دې ضرورت پوره کول دا زموږ استادو حق دی د دې د صفای سترای خیال سیال ساته زموږ استادو حق دی پدې کې د جمع سره موږ کول دا زموږ استادو حق دی او ما زه یو بل خبرم کوم په دې خبره باندې مخفقېږي نه زمانہ په دې خبره باندې زمانہ خفقېږي نه وره ډېر خلک مو ته دا استادو جمعات یاره د ما جمع نورست بیا فورن بنديږي نو بنديږي بنا سپي بور ترازی پښوغان بور ترازی خلق پرازی او دروازې با د لیټرینانو چې کم دې دغه کوي او بندول خو د دې د پاره دی چې بای دا غلنا د غدونا د چورنا د ډاکونا د شوکینا د دغه نه چې کم دې د جمعات د شیزونو حفاظت وشي یقین مره 24 غنټه د جمعات ته کولاو پرې دا کتا ته پدې کې یو شی هغه مسلمانان نه دی وره والله بالله کې یو شی درته پکې ښکار شو هر شی درنو تر دې چې جمعه د نلونو هغه ټوټه اندر نه وړي شویم دي داسي
نو صرف د دې حفاظت په بنیاد باندې چې کوم نه مونږ جمعات د وخت تعالی کو او دا هغه د لپاره مونږ دا ترتیب کې خو دې چې د اخیری مونږ گزار پورې چې کوم نه مونږه ورته انتظار کو او څوک ته ثبوت کې چې راځه په دغه گیټ باندې راځن نشوي موګاری سے ما ته ویلي چې را د جمعات د بندیدو ټیم نه مرزه زور ته مې راشه هغه گیټ ورته بند کم راشه خپل منځو کا بیا په دې گیټ باندې وځه تعالی ولا زموار کوئی تشوي که سو شو زبتا را نه سما بهستا په دغه کې کوم نه دا کار شوی دی نو منا کول پکې نشتا او صرف دومره دا چې موږ تاسو د جمعات د جمع پابندۍ خیال وساتو زکه دا جمع زموږ او تاسو لپاره مقرر ده ټیم مقرر دی وخت مقرر دی ټول ته پته چې په دې ټیم باندې په جمعات کې جمع کیږي نو چې موږ تاسو د دنیا د مشاغلونو د دنیا د کارونو خپل ځان فارغ کو او د ټولو نه مخکې چې کوم د جمعات ترازو او د جمع کې شامل یقینا من زی علاقه د تلوما دلته په کراچۍ کې دا علاقه سار لابام نو ویل شوی تهجد ټیم یو بابا راغی ورې کولاو مونږ لا او د شاردام کو چې قتلم دنیا خلق راغل تهجد کې مشغول شو دا وی کوم چې تربیت کړی کنه چا په مهنت کړی حالانکه د جمع ټیم نو بام نو ویل شي دغه شانتي ماسپخین دغه شانتي مازیګر دغه شانتي ماقام دغه شانتي ماسوتن او بیا دا وی په جمعات کې داسې سکون واړه بمو لیکن زموږ استاد بختیار آباد دی وړو په شان دی نو چې راکل پر زول به کول کنزل به کول منډي به ولي پیاده با قسم مې دی په خدای چې د غټو نه زیات واړه وو په جمعات کې لیکن دیو ماشوم چون چې کوم دې مونږ نه دی اورېدل دیو ماشوم आवाज مونږ نه دی اورېدل دیو ماشوم د بل ماشوم سره لاس اچول مونږ نه دی اورېدل دیو ماشوم د بل ماشوم سره جګړه کول چې کوم دې مونږ نه دی لیدلی بس یا بزان لپو دعا کې مشغول یا به ذکر کو یا به د قران تلاوت کو چې کوم ماشومان و تلاوت کلام د الله ویل او یا به کوم دې په ذکر کې مشغول او یا به اسی چې کوم دې دیوال ته بناسو تسبیح وسره لاس کې به ذکر وکړو دا تربیت ته کنه